حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ډېره خوږه خبره کړې وه. وی الله پاک د مخکې نه موجودو خو موږ نه پېژندو، رسول الله راغی موږ ته وښو. وی حضرت چې راغی نو یو کتاب ورسره و، هغه کتاب چې موږ کولاو کړو نو په هره صفحه باندې د آخرت خبره وه. ته په قرآن کې داسې پاڼه نه شو ښوی، ډېر تیز نه حاجي چې په هغې کې د آخرت ذکر نه وي. د دې وجې نه مختلفو خلقو په مختلف انداز کې د آخرت دا فکر ما تا ته ښوولی دی. سما ستا سره په دې جیب کې اکثرو کسانو سره سمارټ فون دی، په دې باندې په دې کې اکثر ګوګل یا هر ځای پکې نقشه راوځي، او چې ته کله یو ځای ته ځې تا ته ډایرکشن درکوي چې ټرن ټو د لیفټ ټرن ټو د رایټ. خو آخرت واحد منزل دی چې په یو ګوګل کې نه راوځي، صرف قرآن او حدیث تا ته ښیي. د دې وجې نه که چې ته قرآن ته د آخرت نه ځان خبرې که نه، نو لامحاله به ته یا قرآن لځې یا حدیث لځې، بل څوک دې پرې نه شي پوه کولی. او مختلفو مفسرینو په مختلف انداز کې ما ته پوه کړي. مولانا مودودي په تفهیم کې لیکلي وی لکه تا له 3 څیزونه خدای درکړي، دا خو منې که نو یو څه شی نمبر 1 یو خدا چې تا له هر څه مسخر کړي دي. ته وایې ګینې دا ستا په کوټه کې دي، دا ځمکه نه ده، دا یې تا له داسې تیاره کړې ده لکه چې ته راتلی دا ستا زانګوی. قرآن کې څه ویلو؟ وجعلنا الارض مهادا، دا ستا لپاره زانګو ده. ساینسدانانو چې بیا کله دا خبره تاسو ته ښوونه وي، ګوره دا ځمکه چې ده که نه دا په ټلټډ پوزیشن کې ده. په دې سکولونو کې که تاسو لیدلي که نه د ځمکې نقشه داسې ټلټډ پرته 23 ډګري باندې ده، داسې هم نه وي نیغه، هملاست هم نه وي، دا سسپینډډ ده. او دا روټیشن کوي، په خپل محور باندې هم روټیشن کوي، په خپل اربټ باندې هم روټیشن کوي. یو په 24 غنټې کې پوره کیږي او بل په یو کال کې پوره کیږي. دا یو روټیشن تاله شپه ورځ در کوي او دا بل روټیشن تاله موسمونه در کوي. بیا دا دومره سخت هم نه ده چې ته پکې یوې نشي کولی، دا بیا دومره نرم هم نه ده چې ته پکې ښخېږي. بیا د دې د پاسه یو غلاف دی چې د اسمان نه کم شهاب ثاقب راغورځېږي، تقریبا 35 کروڑ د ورځې نه راغورځېږي، د هغې نه پې ته بچې. بیا د دې ویټ او وزن داسې دی، زما ستا را وزن چې دی که نه، دې ته ګریویټیشنل فورس وایي. دا د زما ځمکه برې نه نور دې غاړې ته سپمۍ، دا 3 واړه په یو لاین کې دي. نو که فرض که دا ځمکه ستا غټه وي، ته به دومره غټ وي چې پړسېدلی به وي، ځکه چې د ځمکې د حجم د وجې نه زما ستا دا وزن دی. لکه اوس موږ 70 کیلو یو، اکثر موږ 65-70 یو، تاسو به ځان تللی یا نه، خو موږ چونکې مریضان تلو نو اکثر کسان مشران چې دي نو 65-70 ایوریج ویټ دی. نو دا وزن به بیا ډیر زیات و، نو بیا به هر سړی درونو پاسېدی به نه شو، خو د وزن د ځمکې دا سایز غټ وی. که فرض که دا وړوکی وی، د سپمۍ نه وړوکی وی، د سپمۍ په شان وی، نو بیا به موږ ټول د چتو په شان وو، الوتو به. نو هر سړي به وایي چې پلانې څه شوی بچی هلک الوتی دی. نو دا ګریویټیشنل فورس ما تا ته دلته ایسار کړي یو. بیا زما ستا دپاره یو ګیس دی، په هغې کې اکسیجن دی، هغه موږ راکاږو. بیا چې ته ځمکې ته راتلی نو مخکې نه تار څه تیار و. کو فرض که ساړی نو انکوبیټر یې درته ایښی و، کو فرض که ته ډسنې کې نو اکسیجن یې درته ایښی و. د دې مین چې ته یو وی آی پي وې، ته دلته ریسیو شوې. نو لکه یو خدا چې وسخر لکم الارض، قرآن کې الله چې څنګه وی وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنهار. دا روټیشن چې کېږي نو شپه ورځ په خپل ټایم راځي. او دا انور سپمۍ داسې لکه ستا په کوټه کې چې چېرته هم سهار ناوخته کړی نه دی راپاسي، خو ته چې نن سبا 15 منټه کم په 6 بجې امامتي ودرېږي، یا 10 منټه کم په 6، ته په 9 راپاسې، انور په خپل ټایم راپاسي، په 6:13 باندې نن راپاسېدلی و. خو ستا په کوټه کې نه دی. نو مولانا وایي یو خو دا دی چې ستا لپاره هر شی مسخر دی. دویم دا چې ته دې ځمکې ته راتلی که نه، د دنیا نه چې مور د خېټې نه راوتې، نو فتا کې فالهمها فجورها، د ښه او د بد احساس د مخکې نه اچولی و. فرام ویری بیګیننګ پتا کې و چې ښه څه شي دی، بد څه شي دی. د دې وجې نه دا ستا کې دا الهام چې دی، دا ستا د مخکې نه ستا په دې نیچر کې پروت و. دې ته فطرت صحیحه وایي چې ستا فطرت چې دی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. دا څومره بچي چې پیدا کېږي دا مسلمانان دي،
فابواه یحودانه و ینصرانه. اخو تا ورته دلته میوزیک چلو خو، تا ورته دلته د شرک چلو خو، اخو د مخکې نه پاک راغلی و. نو دویم دا چې ته پاک راغلی وې، دریم دا چې تا ته اختیار درکړی و، اما شاکرا و اما کفورا. ستا خوښه ده که وراني کې که وداني کې. که وراني کې نو هم د خدای پاک به دله سپورټ درکړي. دا ټول غله چې غلاګانې کوي نو خدای ول خپې نه ماتوي، هغه وایي زه جو کوه بیا انجام ته تیار شه. که نه وداني کې نو هم به تا ته سپورټ میلاو شي. که ته وایي چې یا تربیتي اجتماع ده په مرکز اسلامي کې، نو ډېر شي خلک به ستا په میسج په ستا په وینا باندې لبیک وي او هغه به راشي 3 نیمې ته به دلته حاضري. ته چې ودانۍ کې هم دله خلق راځي، که ورانۍ کې د ډمو میله شقې جو هم به دله خلق راځي. فالهمها فجورها وتقواها اما شاکرا و اما کفورا. نو مولانا وایي دا درې واړه خبرې چې دي د دې څه ریزلټ پکار دی، او ریزلټ یې دا دی چې ستا نه به تپوس کېږي. یو ویل بی آسک، ادې ته آخرت وایي. ستا نه به تپوس کېږي ځکه ته دومره اهم یې، ته دومره وی آی پي، دومره ښه در سره وکړل، نو اوس خو د جواب ورکولو ته ځان تیار کړه که نه. نو دې وجې نه دا پته لګي هغه په دې انداز کې شو کړه. اور ڈاکٹر اسرار سے په یو ځای کې وی انسان کی اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا نظریہ یقین وہ ایمان بالآخرت ہے. کم سړی چې ایمان بالآخرت کمزور وي هغه اکثر ګنکپۍ کوي. دا ګنکپان چې دي که نه، دي ته چې ته ووایې لکه یو سړی دی حج لځي یا عمرې لځي، دا ولې ځي؟ دا عمرې له دی ځکه ځي چې دی په الله مین دی. نو څه ورته وایي؟ ایمان بالله دی کمپلیټ دی. نو وایي هلته به خانه کعبې ته لاړ شم طواف په حکم. نو بیا څه چل کوي؟ نو بیا دی دغه ته مسجد نبوي ته ځکه ځي وایي د حضور روزې له به لاړ شم ځکه دته دا ایمان بالرسالت هم د مضبوطي. خو د ځان سره چرس اخیستي، اکثرو سره چرس ونیول شي، هیروین ورسره ونیول شي. یاره وایي حاجي صاحب دا کار ولې کوو؟ حاجي صاحب دا کار ځکه کوو چې ایمان بالله خو یې و، ایمان بالرسالت خو یې و، ایمان بالآخرت یې کمزور و. د دې وجې نه دا ډبل دا ګنکپي وکړه. نو دې وجې نه کم ټول ګنکپان چې دي د هغې ایمان بالآخرت کمزوری، او کم سړی چې ګنکپي نه کوي اټ مین چې د هغه ایمان بالآخرت مضبوط دی. دې وجې نه یو بل بزرګ خبره کوي، وایي ګوره د دې دنیا نه، دې دنیا ته موږ په کم ترو راغلي یو، د مور په ترو. وایي د مور د خېټې نه چې ته پیدا کولې نو ډایرکټ یې په پیراشوټ نه شو راکوزولی، راکوزولی شو. وایي دې ځای نه مخکې ته چېرته وې؟ وایي په عالم ارواح کې وو. هلته سره الله خبره کړې وه، الستو بربکم قالو بلا. هلته خو ته وې که نه، خو د مور د خېټې نه یې ځکه پیدا کولې چې یو بله خېټه ده، د هغې نه به دوباره تا پیدا کوي. وایي دا څه ده؟ وایي ستا 2 میندې دي. وایي یو خو د دغه مور وایي، وایي دا ځمکه ده، دې ځمکه کې چې د خښ کې بیا به راوځي. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. تا ته دا وایي که نه؟ نو چونکې د مور دا خېټه چې ده دا هم ستا دپاره یو پیره خېټه ده. ونس اګین دې وجې نه وایي ربنا احییتنا اثنتین وامتنا اثنتین. خدایه 2 پیرې دې وجلي او 2 پیرې دې ژوندي کړو. د دې وجې نه د دویمه پیره ژوند چې دی دا ستا دپاره په اعمالو باندې ډېر زیات اثر انداز ہونے والا دی. نو وی د آخرت څه ته وایي؟ وی موت سے سب سے زیادہ قریب جو ہے اس کو حیات دنیا دیتا دنیا وی، اور موت کے بعد سب سے زیادہ قریب دیتا آخرت وی. گویا کہ موت سے دا یو پل دی چې تا به د دنیا نه آخرت ته بیایي. د دنیا او د آخرت پکچرز چې دي پای کې به صحیح هغه په ګوګل میپ باندې موږ سرچ کړو، هغه په نظر نه راځي چې موږ ته یې وښیي. دې خلکو ډېر کوشش وکړو چېرې موږ د آخرت څه نقشې مقشې راوړو. نو صرف دا معلومه کړه چې یو سړی کله ژوندی د هغه ویټ دومره وي، وزن یې والی مثلا 70 کیلو موږ یو، چې وی وجده چې مړ شو د هغې نه پسې بیا ویټ وکړو نو څه اشاریه لږ غونته کې ملي ګرام فرق د هغه په ویټ کې راغلی وي چې هغه کوم روح د ده نه ووتو د هغې غالبا دومره ویټ دی، بس نورو له څه پته نه ورځي. قبر کې به صحیح دا ماته پته نشته، اخوا به صحیح ماته پته نشته. دا قرآن او حدیث تا ته وایي ګوره دنیا چې دا آخرت د دې ډفرنس ته تخیم. دنیا کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، آخرت کی اس کی ابتدا ہے اس کی انتہا نہیں ہے. بیا تمہارے سمجھانے کے لیے تا ته وی چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی په دریاب کې چې ګوته ښکته کې چې سوره اوبه په دې ګوته پورې نښتي دیس از دنیا، او کوم څومره چې دا باقي دریاب دی دیس از آخرت. وی په دې باندې پوه شوې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره وایي د دې قیمت څومره دی د دنیا؟ هغه بیا یو بردار بیزې ته ودرېږي. نو حضرت صحابه ورته وایي دا بیزه به څوک په څو والي؟ نو ټول وایي یاره چې یو خو دا مرداره ده، یو خو دې بوین کړی، دا څوک څه کوي؟ نو وایي د خدای په نظر کې د دې دنیا قیمت د دې بکرې نه هم کم دی. تا ته ښایي چې د دې څومره قیمت دی.
دیو جن وی خلق کم ځای خطا شوی وی خلق دلته خطا شوی چې لوگوں کی ساری توجہ دنیا کی جنت اور دنیا کی جنت کے حصول اور دنیا کے دوزخ سے بچنے پر ہے. تاسو ګورئ کنه ټولو خلکو کوشش سره چې ماته کورونا ونه شي وی چې کورونا وشي نو څه چل به وشي وی زه به مړ شم وی هغې خبرې نه ځان بچ کړئ چې د هغې نه بچ کېده نشته مرګ دی او چې کم شي نه بچ کېده شته هغې باندې څه توجه نشته وی دا څه شی دی وی جہنم. اگر آپ جہنم سے بچنا چاہے تو آپ بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ موت سے بچنا چاہے تو آپ نہیں بچ سکتے. نو کم شی چې ممکن نه دی ټول سټرس دی په هغې دی. دیو جنه موږ لیدلي چې څومره کسان د کورونا نه ډېر یېرېدل او ډېر احتیاط یې کړی او ټول ناجوړه شوي دي یا مړه دي ځکه چې هغې نه ستا لپاره په انساني وسایلو کوشش پکار و خو اسے آپ بچ نہیں سکتے. اره کم شي نه چې ته نشي بچ کېدی کم شی تا لپاره ضروري دی حاصلولی شي هغه جنت دی اوس پر تمہاری کوئی توجه نہیں. دیو جن وی خلق دلته اریان شوی دی چې کم شی وصولول ممکن دی چې هغه جنت دی هغې ته اړو ستا توجه نه ځي او کم شی چې ممکن نه دی بلکې هغې کې څه نشته دا ټوله توجه دی په هغې ده. دیو جنه وی خلق خطا کېږي. نو یو بزرګ وی د ټولو نه غټ تاوان دا دی چې سړی د دې دنیا نه بې ایمانه لاړ شي او د ټولو نه زیاته ګټه دا ده چې سړی د دنیا نه ایمان سره لاړ شي. هغه یو سړي ساده غوندې خبره کوله وی لکه کورونا وی څه چل کوي وی مري او دغه هغه وی لکه یو سړی مړ شو د کورونا سره جنت ته لاړ بل سړی بچ پاتې شو بیا دوزخ ته ځي نو کم ښه شو. نو ستا ټوله توجه خو هغې شي ته پکار ده ځکه چې کم کسان په افغانستان په جهاد کې جهاد یې نه کاو هغې هسې مړه دي نو په دستونو به مرین د هغې نه جهاد هغه مرګ ښه نه و. یو خدا که تا ته دا شعور ټي چې زه به عمر له ژوندی بیا خو ټیک ته خو که شعور ټي نه نو یا په دستونو مرې یا په هارټ اټیک مرې نو د هارټ اټیک ار دستون د مرګ نه خو د جهاد مرګ ښه. کومو خلکو چې ځان مرګ له ورکړی ګلبدین حکمتیار دې ټایپ خلک یا هغه طالبان هغې اکثر ژوندي دي او کم خلکو چې د روس سره روغه کوله ټول مړه دي. نو ته بیا ګورې که نه دې وجې نه وایي چې جو آدمی چې کله یو سړی د دنیا نه ځي ایمان سلب ہوا تو یہ سب سے زیادہ ناکام او چې کم سړی د ایمان سره لاړ دی سب سے زیادہ کامیاب. وی ګوره قرآن کې د آیاتونه نه دي یو ټکی ډېر مزیداري من جاء بالحسنت جاء لفظ وی چا چې راوړه نیکی نو نیکی کرنا نہیں ہے اس کو لے کر جانا ہے. مطلب یو سړي نیکي ډېر شی وکړه خو دلته یې بایله وی دا به یې څنګه بایلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د امت غریب دغه دی که نه چې فقط شتمه هذا ضربه هذا چاته کنزل کوي اسوک وخي د چا په جایداد قبضه کوي نو هغه عمرې او حجونه ټول په هغو تقسیم کړي نو دی به پړ مخې دوزخ ته لاړ شي ده ونه وړه که نه. نو د ځان سره به نیکي وړل غواړي. دیو جن تاسو کتل کنه ډېر شی کسانو هغه یو کس تاسو به یا کتلی یا نه فاروقي د کراچۍ یو صحافي دی هغه غالبا په یو اخبار کې یو کالم لیکلی هغه وایي جماعت اسلامی بہترین لوگوں کی بہترین جماعت اس کی بدترین خلائق یا تو پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے یا پی ٹی آئی میں. هم دا خلقو چې په جماعت کې وو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. دې ته وایي چې کله تا ته نظریاتي طور خبره کینی اټ مینس چې تا کومې نیکۍ کړې وې د مرګ نه مخکې اتا ونه وړې د ځان سره د ځان سره به نیکۍ وړې نو کم خلقو چې د ځان سره نیکۍ ونه وړې د خلقو ایمان سلب شو. وی ایمان دغې خلقو سلب کیږي چې په هغې کې یو څو صفتونه یې نه به ځان ساتو. نمبر 1 کم سړی چې په دولت ډېر میني دې وجې نه چې کم خلق په دولت ډېر میني هغه د سینټ د ټیکټ دپاره کروڑو روپۍ اخلي او قرآن په ناقه کوي وایي ما یو پیسه نه ده اخیستې او بیا د هغه ویډیو راشي. دا ولې دا د مینه د پیسې سره ده او دې وجې نه رسول الله وسلم کیټاګاریکل سټیټمنټ و چې حب الدنیا دا به تاسو له درځي رأسو کل خطیئت چې ته کله په پیسو مینې بیا ستا نور ګناه ته ضرورت نشته بیا که ته وکیل یې هم به خرڅېږې او که ته ممبر یې نو هم به خرڅېږې. نو کم سړی چې په دنیا په پیسو ډېر میني دی به په دغه ځای کې وال خوري. دویم وی کم سړی چې د آخرت نه غافلی وی د آخرت نه چې غافلی نو دا څو کسان دي چې هغې غافلی کوشش به کوو چې پای کې را نه شو. وی یو هغه کس غافله دی د آخرت نه چې کم سړی نازولی دی هغه وایي څه وایي نحن ابناء الله و احباؤه موږ د خدای زامن یو. دا سابیاقان چې دي یا دا سیدان چې دي یا د نیکو خلقو د اولاد چې دی وایي نه مړه دی زموږ ځای ته رارسي زموږ پلار چې و هغه سید و زما پلار چې و هغه محتمم و زما نیکه چې و هغه داسې و دی په هغې پورې نښتې دا خلق به د ایمان نه دی د آخرت نه غافله دي.
ټیک شو. د آخرت نه غافله ړومبنۍ خبره چې څوک وایي چې زه د ښه سړي زوی یم په دې یقیني. دویم هغه خلق د آخرت نه غافله دي چې هغه وایي هؤلاء شفعاؤنا، دا په دې باباګانو پسې نه ګرځي، وایي په ده باندې دا دوره ونې چې ولاړې دي هغه سپې نه دي ولاړې که نه. په دې سن کې دا شی ډېر دا تبلیغیان دې سن ته چې لاړ شي دی اکثر دا غي ځای قصه کوي. نو دی وی عجیبه خلق ته وی چې دین دی نه هم بکری دین دی، نو هغه پیر صاحب له بنکري ورکوي نه مونځ کوي نه اودس کوي. دا ولې هغه دا خیال چې دا پیر صاحب به موږ وباسي. د دې وجه نه دا سړی چونکې په پیر صاحب پورې نښتی دی بیا دې ته نه ګوري چې نوح علیه السلام زوی د نوح علیه السلام د زوی باوجود بچ نه شو، د لوط علیه السلام ټبر د هغې باوجود بچ نه شوه، نو چې زه به د پیر صاحب د وجه نه څه بچ شم. نو دویمه وجه یې دا ده. او دریمه وجه چې سړی د آخرت نه غفلت کوي که نه، بعضې د مقررین ډېر تکړی نو هغه ډېر خواږه تقریر کوي، نو خلق پرې ډېر مین ویره ډېر خوږ تقریر یې وکړو. په هغې کې چې لا نعتونه نظمونه وایي نه هم ډېر خوند کوي. هغه یو کس پکې دا نعت وی، تاسو کو دې ته باریان شئ. سیاہ کاریوں سے نہ گھبراؤ یارو کہ ساتھی ہے اے کملی والا ہمارا. ګناهونه نه مه یریږئ، خدای پاک زمونږ یو تورې دغه والا شته لونګۍ والا هغه مونږ وباسي. دی بیا په دې غلط فهمۍ کې شي، د دې وجې نه دی د آخرت نه غافل پاتې شي. وی ګوره ته چې په کومه دنیا پورې نښتې که نه، د دین دنیا د نیچر صحیح حیثیت درته وایي. د عیسی علیه السلام دا خبرې به ډېرې خوږې وې. د انجیل چې دی که نه وایي دا د عیسی علیه السلام قولونه دي او هغه بیا ما تا ته را رسېدلي دي. نو ډېر خوږی نه هغه یو خبره کړې ده، وی دا دنیا نه ده، د دې مثال د دریاب د اوبو دی. نو د دریاب اوبه نه دي، دې کې چونکې مالګه ډېری، نو څومره چې دا سکې نو نور به تږی کېږي. نو وایي دومره به یې سکې چې دا خېټه به دې وچوي. مونږ چې به دا ټینګې شملې وڅکو که نه، نو مونږ لږ ساعت پس بیا تږي شو. مونږ وایي ټینګې شملې څکلې دي، نو چې لا د دریاب اوبه وڅکې نو لا داسې نه دي شوي چې په دنیا څوک ماړه شوي دي. د عیسی علیه السلام ما تا ته خبره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه وایي؟ هغه د یو حدیث مفهوم دا دی، وایي دا نشي کېدی چې ته په دنیا کې په اوبو کې ورتاو شې الون نه شې، نو چې کوم په دنیا کې ته غوپه شې نو خامخا به چېرته لندېږې. نو حضرت علی رضی الله عنه ډېر ښکلی کړی. حضرت علی رضی الله عنه ته باب العلم وایي. نو باب العلم چې هغه علم ډېر زیات و په دنیا کې. په د علی رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنه یا د فاطمه بینا زیاتې سختې چانې دي تېرې کړي، ټول عمر لوږې تندې غریبانانو تېرې کړي، خو علم یې ډېر زیات و. نو هغه خبره کړې وه، ویې لکه په دې دنیا کې چې دي که نه نو شپږ څیزونه دي. واقعي دا تاسو کو پې سوچ وکړو نو دا دي. نو بیا په د دې حقیقت ته چې سوچ وکړي جو بیا هېڅ نه دي. مثلا په دې کې تاسو څه کوئ؟ نمبر 1 کانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 پہننا. تاسو د خپلو جامو ته ګورئ که نه، نو نمبر 3 پہننا، نمبر 4 وی سونګنا بویول، نو نمبر 5 نو سوار ہونا. دا اوس موږ په دې ګاډو کې راغلي یو که نه، دا ټولې خبرې چې شي نو ته چې کله ځوانه لږ ووینې نو ته به څه وایې؟ ته به څه چې واده یې کړی که نه، نو هغه ورته وایي فر نکاح کرنا. وی راشي په دې لږ سوچ کو. نو ګوره کانا پینا یې واغستو، وی کانے پینے میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ کم شی دی؟ تاسو ته پته یې ګبین دی که نه. وی اوریجن ته یې لاړ شه، دا کم ځای نه راځي. وی دا د مچۍ د خېټې نه، د خېټې نه چې کم شی راوځي ته موږ څه وایو؟ خپل نوم ورته وایو. مطلب چې ته د مچۍ نه چې راوځي هغې ته ته خوږ وایي. د دې حقیقت دا شو. وی پهننا، وی په اغوستو کې ټول نه قیمتي شی سره په هغه ورځو کې ریخم و که نه، نو وی ریخم د څه شي نه راوځي؟ وی چینجینه. نو چینجینه چې راوځي نه به صحیح، خو ته خو پې دلته غولېږې. 3 شو، نو بیا 2 شو، نو 3 نمبر ورته بیا وی چې سونګ نه. نو وی چې کله ته یو شی بویې نو ټول نه قیمتي شی سره مشک نه دي. وی مشک ته څه نه راوځي؟ دا اوسۍ نه وي وته، د دې دا ناف چې دی دا نوم نام د خېټې نه راوځي که نه، د هغې نه یې اخیستي او هغه یې جوړ کړي. نو مطلب چې هغه د هغې شو. ښه وی بیا سوار ہونا، وی د ټول نه قیمتي شی په هغه ورځو کې څو اسونه و. نو هغه وی د دنیا دا ټول جنګونه چې دي دا د اسونو په ترو شوي ډېر شی خلق یې وجلی. او بیا آخري خبره نکاح، وی 2 شرمگاہوں کا ملاپ کا نام ہے. دا د هغې الفاظ او په دې پورې تنخلی لیبلوکم ایکم احسن عملا. وی دا دنیا خو ستا هدیه دپاره دی چې ته ازمي چې په ستا عمل ښه عمل دی، ښایسته عمل د چا دی. وی دا څنګه؟ وی 3 سوزونه دي، د 3 سوزونو مقابله ده. یا به دا 3 اخلي یا به هغه. نمبر 1 حق اور باطل. ته په هره خبره کې ووټ نه والا تر د شپې د اوده کېدو پورې سار د پاسېدو پورې تم حق کا ساتھ دے رہے ہو یا باطل کا ساتھ، دا ستا په خپله فیصله وکړه.
और دویم नंबर वैसे शे दे वे अल्लाह और शैतान, क्या आप शैतान के फौजी है या रहमान के फौजी है? वे सार चिकम कसान पासी और जुमात तेरुखी, इनके हाथ में रहमान का झंडा होता है, और कम कसान चे सार पासी और बाजार तरफ तजी, इनके हाथ में शैतान का झंडा होता है। अबल वे दुनिया और आखिरत उस तब खपल डिसाइड का दा द्री पेपरी दी पदी द्रियो पेपरों के तब कम के तरजीह स्ता पसदा ना बिया होता वही दुनिया की दा कहना देता वही दा दुनिया की दा पशा रवाना दा गैर पर डेर ख्वागा अल्फाज दी चुगोरा दा चप इर्तहाल दुनिया मुदबिरन दा गोरा 2020 थे कहना 1980 के मंग दलता औजजाब का कबीर साहब दे खुदा खसाती ना आगा माता वे और दिल्ली में दी चे हक्कानी साहब और जुमा इस्लामी पसंगोटा के आल तक और डेर खुले कॉलेज जोड़ी मंगा मरियान शू वे चे हक्कानी साहब उस मंगवाई चरा हक्कानी साहब लदे खुदा जन्नतून वर की खादा चे दा जाइए मंग लपागे वक्त क्या गस्ते हो नो आगा 1980 हो उस 2000 से दे न 20 ही कहे न 40 साल शू 41 साल तीर शो न मुदबिरतुन द दुनिया शादा न को तपसन खले खुलाकाई बेनी से कहना और आखिरत से दे आखिरत मुकबिलतुन अगर रवान दे उस्ताद वखदा कि दुनिया अखले का आखिरत आले का को दुनिया ले न खुलाकाई बनी से आके आखिरत आले न मखिना बोलजे नो वल्ला नबिया व वर्पसे वही कि गोरा दिसे ओके कुनु अबनाउल आखिरा वला तकुनु अबना दुनिया नो को अबनाउल आखिरा शि कना नो ता तब यो फायदा मिलाव शि विदा सो वे हर कार ची कहो पदी ख्याल कहो ची आखिरत के माल से गटरा की दा कार जका कोम वोट वर कोम जका वर कोम ची माल ओ आखिरत के सफायदे आया ज़ वोट बाइकाट कोम जका कोम ची माल बसक पैदे ज पीडीएम के शामिलेगम जका शामिलेगम ची आखिरत के में सफायदे पीडीएम न बार तर उजम जका जत एक उजम ची माल ओ आखिरत के लकस्तान नुक्ता नजर आखिरत माइंडेडी जमु यो मलगरे वकील दे गालिबन नो अगड़े रखोगा खबर वकड़ा जमाते कसनो जमात न बारो ढेर रिश्ते हुए वे 35 साल जमा उशु अमा यवा लास निवा यवा जनाजा न द प्रेखे अब ये पर खुदा यकीन को यो में अल्लाह द रजा द पारा कड़ी टोल में द उठून द पारा कड़ी मैदा कता रिश्ते होगे दिसदी कहना नुक्सो इदागिर पारा द हदीस अल्फाज तो करें मन कानतिल आखिरतो नियतहु कम सड़े च अर लास निवा और अर जनाजा और अर गम खादी द आखिरत पर बुनियाद कई नु सचल बूशी जाअल्लाहुल गिना फी क़ल्बिही खुदा पाक बार द पजड़ के गिना रावली दे बच्चों तब तवाई चेरा गाड़ी के द सरस्ते दे बुई चे आओ तब वह पैसे सरस्ते दे बुई चे आओ दे चरता ना ने कई अजम गायो मलगरो कने बे येस पई नो बनई दावली दे पजड़ के खुदा पाक गिना के नवली सड़े रियान से कहना चाह कानी से दे अल्लाह बखी चे दा पजड़ के बकम गिना हो चे दा शे पागे वक्त सिटकाओ दा चे उस मुंग कवले मंग द कवलो नो नो दी तो वही चीज़ा खुदाई बाई कई शुरू को मैं जाओ और खुदाई बाई कई और अतत खुद दुनिया वही रागिमन और दुनिया जलील होकर उसके पास आएगी दा बताता फ़ायदा खुदा जमारा गे मलगरी चे 35 साल वे मालास न्यू कड़ी अब हे पखपले वे मा यवम द अल्लाह द रजा द पार न कड़े मा सिर्फ द वोट द सियासत द पार कड़े नागा त वही वमन कानत दुनिया नियतहु द चाचे द अरकार बुनियाद दुनिया दी दुनियावी मफादी नो जअल अल फक़रा बैन ऐने नो खुदा पर रद दस्तर गो मखे त बदे तंदी के फकर फिट की और वक्त बदे मुहताज चरता बदे शतन शिटूल उमर बनाश्ते अब या बस चलूशी वही वाह वलम यातिहि दुनिया इल्ला मा कुतिब लहू आ खुदाई चे कम दुनिया देला मुकर्रर करे अगे न सेवा देता नशि मिलावे दे अगर कस तादी को वला कना नो अपलारे न मड़ के दो नो हमजोल वर तवकारे दिल बे यार त खो जो देर बद हद दा गीडी उड़े रावड़े नो अगर वर ते यार जमा अपलार खो पखपल मार्ग नमरी कता सुर असर से इमदादो को खुदा दे माफियो क्या कसान बस बदमाशानो जो पे गाड़ी वो चे वही वो असर वो वो सर दगशो माता हो पता नवा न जमा क्लिनिक तेरा और ब्या अस्पताल के अदालत के मजे पेशो बारह लागा वफात शो आगे सड़ी था द मुआहदे मुताबिक 70 लाख रुपए मिलाव शो नो आगे 70 लाख रुपए आगा था मिलाव शो उस माई जाल अल फक्र बैन ऐने बसंग कई खपलकार नो दागा ये वलू रुआ बची नो ये वलू रिवा नो आगे था लीवर प्रॉब्लम जोड़ शो तासु बता गुंदगा इने दा प्रॉब्लम ची जो शिफा वालों थे दिल मंगा ऑपरेशन को 70 लाख पे लगी तासु पर आगे ना 70 लाख ना कम बिल नहीं जो वो लगे जो चिकल आगा ऑपरेशन है वो शो जो आगा बुरुस्तो कॉम्प्लिकेट शो चुमंग ले रहा वाला जो मंगा सेप्टिक मेप्टिक चुमंग वाला तगा को पटाए मटाए को वाला जो मड़ा शो जो 70 लाख उमलाड़ी
جعل الله الفقر بین عینه. دیو جن چې ستا په ذهن کې یي چې د آمدن ترو خو زه کولی شم خو د خرچې لارې به راله خدای جوړې کړي دا هر څه به پکې ولګي. د دې وجې نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې حدیث قدسی دی چې الله یو خبره کوي یا بني آدم، کوم چې د الله پیغام د الله یو الفاظ د رسول الله دی ته حدیث قدسی وایي ای بني آدم تفرغ لعبادتي، زما عبادت ته ځان وزګار کا. دا تاسو دلته راغلي دا د کلام کسان به پکې یو د بریکوټ به پکې دا پوره د لري نه دي ځان وزګار کړي دی هر وخت وزګار نه چې ورته ګوري هیره کار دی او کار دی خو الله وایي چې نه ما ته ځان لږ وزګار کا کنه نو چې وزګار کې نو بیا به څه چلو شي الله دې کې زما ستاسو دا نصیب چې ورپسې څه وایي املأ صدرک غنن، ستا سینه به زه د غنا نه ډکه کم. اور چې څوک دنه تاسو کې بچی دي څنګه دي خري کورونا سشته جی الله فضل لیس نشته لغونټه سیمټمز راغلو پینز اینڈ ایکسو خور چې ټیسټ نو کو انټي باډیز پوره دي الګا تا خو به مفت کې شی وو بس دا الله سب دغه هغه زموږه غابې خډيره نه جوړه و بس خدای فضل له اکسیجن باندې خشوا وینټیلیټر ته ضرورت پېښ نشو دی ته وي الله کی ډایرکټ مداخلت. ځکه تا تفرغ لعبادتي تا وخت ورکړیو هغه زموږ یو ملګری کنه موږ ته ناظم شه زموږ سو نو هغه نه کې دون عبدالرحمن ډاکټر صاحب خدای وبخي هغه ته شک وره هغه نه زما امتحان دی چې امتحان راغی جو فیل شو نو دوه ته یو ته ناظم شوی شاید چې پاس شوی دي سي کنه اکثر نو املأ صدرک غنن دغه کارونه بدل زو کما خو تلک دا کارو کا اوله کته نه کې کنه نو بیا د الله تعالی غ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویلي نو وته وی او الا تفعل که زما عبادت ته ځان نشو وزګارولې نو املأ یدک شغلا نو لاس په دې هر وخت مشغولي سکه جی پټی ته زم سکه جی دکان ته زم سکه جی سی ډیوټي می دا سکه جی کلینیک ته سکه جی اپریشن دی ازمږ یو ډاکټر صاحب کنه هغه ټبره ته ګیله کوله ډیر خواږه الفاظ وی دې سار زی او بیا سار راځي ناغه ته مای تاسو وغزي ناغه وې ز سار په 10 بجې زما د شپې په سلور نیمه راځم یاره مې ښه انټرپریټیشن دی کړي دي ته وی املکو یدک شغلا هر وخت به ته ناوزګاری. نو ډاکټر صاحب کراچۍ نه راتو سه ایگزام لتلو ان ایگزامینرو نو ټلیفون یې وکړ ویره کیسونه راته واچوه نو هغه آی سرجن نو اپریشن د سترګو کولې نو په ډبګری کې چې اپریشن خلاص شو نو ماته هغه اسسټنټ وی د شپې په 3 بجې وزګار شو نو د ماسخوتن شپې مونږ په 3 نیمه بجې وکړو نو بیا میډیکل کالج پرنسپل سار پاته بجې بیا راغی دي ته وي املکو صدرک غنن نو املکو صدرک فقرا او کچری دي سینه کې یدک شغلا ولم اسد فقرک کنډاو به ختم نشي دا ځای په ځای به دا دراړو ناراضي یو بډکه بل برازي یو بډکه بل برازي ځکه ستا ترجیح شې ستا اخرت پکارو چې ستا ترجیح اخرت نو دنیا به په خپل سمي. دیو جنا زما ستا لپاره ټوله توجه پدې ده چې کم خلق د دنیا نه مشغولي او په دنیا کې د دنیا ته فکرې هغې نه په اخر کې غلط کارونه کېږي د مرګ په وخت کې. څه مثلا یو کس و بوډا سړی نو خلکو ته مینت کوي د خور له د برخه ورکا او دا غریبه جاړي او مکوه نو هغه وی نه ورکوم ولا نو خبره په 1 لاک او په 50,000 کېده نو هغه 50 ورکولې هغې ته 1 لاک غوښتې خبره ونه شوه الک سات پسو یا یو ورځ نیمه پسو په موږ پسې د ایمرجنسي راغلی په پلاني څه چلو شو چې موږ لاړو هغه په مصلی باندې پړ مخې ارتاو شو وفات شو هغه 1 لاک والا کیس پاتې شو ټولو ښځو جړل او هغې به خدای دې په اور کې دسې کې دې ته وایي چې آخر میں جاتے جاتے وہ غلط کام کر جاتا ہے. هغې سړي لیکلي وی یا ستار غږی یا رباب غږی یا سندرې وایي. کم سړی چې د آخرت نه متوجه نه غافل دی دې ته وایي غافله. دا سړی چې د آخري الفاظ برده د غفلت یو کاری او کم چې آخرت ته متوجه نو په آخر کې به څه د خیر کار کړی او په هغې به فخر کوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه هر وخت به سره غمو نو جاته څه کول کله چې ته نو عایشې ته سوي په ما اوبه راواړوه نو بیا ورته سوي چې الصلات د مانځه خیال ساتئ نو بیا ورته سوي وما ملکت ایمانکم د خپلو مته چې یو طرف ته حقوق العباد بل طرف ته حقوق الله جاته دا ویلو تاسو د ښځو خیال ساتئ تاسو د مزدورانو خیال ساتئ د خپلو دهقانانو خیال ساتئ او تاسو د عباداتو خیال ساتئ. بیا وی چې خدای پاک ته اهلی دا يهوديان دسي کې زماره قبر نه چرته کې مزار جوړ نه کوي بیا د کار خبره وکړه. او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله تو ناغه سیاسي فیصله کوله خلک کوئی سیاست په دین کې نشته په دنیا کې د په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس قیمتي ذات د چا دی ابوبکر صدیق ته کنه وی چې کو د ټول اعمال د ټول امت اعمال یو طرف ته کې د ابوبکر صدیق او پدران شي د سیده کنه
د دې وجې نه ابوبکر صدیق چې تو نو حضرت عمر فاروق نامینیټ کو د هغې نامینیشن نه پس د دنیا نه لاړ سیاسي فیصله وکړه زما نه پس په عمر خلیفه وي ګوره کار یې وکړو که نه خلقو له کنفیوژن ختم کو او بیا چې کله حضرت عمر صاحب تو د هغه غتله ډېر عجیبه و زموږ دپاره د ټول د فخر شخصیت چې دی که نه هغه حضرت عمر صاحب دی د سکینډینیوین کنټریز چې دي که نه دا کوم چې په دغه کې په ټاپ راځي په عدل په انصاف کې یا په کم کرپشن چې کم لیسټ وي نو د ټولو نه ښه خلق هغه دی نو هغوی وی آر فالوینګ عمریان لاز دا هغوی هلته لیکلي دي چې موږ د حضرت عمر په قانون یو دی نه بله غټه خبره شته چې کافر وي موږ د عمر په قانون یو نو عمر رضی الله عنه چې تو نو د عمر په وخت کې څه چل کاو یو خو دا وکړو چې کله خوږ شو هغه یې زخمي کو نو هغه به دا ناشنا خبرې کولې یو یې دا ویلي وي خدای ماله شهادت راکړي خو مدینه کې راکړي نو هم خلک وتاریانو چې شهادت غواړي هم مدینه غواړي جواقه وشوه ابو لؤلؤ چې و هغه په جومات کې وواخه د هغې نه پس هغه کلمې خوږ شوې د هغې نه چې دوی ورله پی ورکړه د ښکته راووتل سرجري خو ونه نو خلکو به چې ځي نو حضرت عمر صاحب خپل زوی ته وایي عبدالله ابن عمر ته بچیا داسې چل وکړه که نه چې عایشې به یې سره خبره وګوره د کار خبره کوي عایشې به یې سره خبره وکړه که نه چې زه خو هسې مرمه نو که زه وفات شم چې ماله د رسول الله په خوا کې ځای راکړي بیا ورته وایي بچیا هسې نه چې زما د دباو د وجې نه راکړي نو چې زه وفات شم که نه نو زما ټیسټ کوه دا حذیفه ابن یمان نه دی دا صحابي د سره پټ یو لیست دی دته منافقین معلوم دي نو دی د منافق سړي جنازې له نه ځي نو دی زمونږ په جنازه کې سی کوه ګوره دا جزای دی حد ته وګوره که دی زما په جنازه کې نه و بیا خو زه منافق یم هر ځای چې تاسو ښخ کړم خو که دی زما په جنازه کې و نو عایشې به یې ته بیا ریکویسټ وکړه تپوس له خلق راغلی نو یو کس پکې راغلی موږ د وړې وړې خبرې ګڼو او موږ دې له دغه نه ورکړو صحابو به هرې خبرې ته توجه ورکوله نو د هغه دا پیسې ښکته وې موږ وایي ګڼو پیسې پکې چا راوستي نو حضرت عمر صاحب وایي علی بالرجل علی بالرجل دا میلمه چې لاړ واپس راوله واپس راوله هغې میلمه ته د مرګ په وخت کې څه وصیت کوي ورته وایي یا ابن اخي ای وراره دا خپلې پیسې دې لږ اوچتې کا نو فانه انقى لثوبک واتقى لربک په دې به دوه پیدې وشي ګوره ټیکنیکلی ته ګوره دې به دوه پیدې وشي یو به ستا رب ستا نه رضا شي یو به ستا جامې پاکي मतलब कम खलक जी जो मुतवज्जे है वो जाते जाते कुछ काम करके चले जाते हैं ابو زرعه رحمت الله علیه د امام بخاری شاګرد دی دا یو ډېر ښکلی سړی دی دی چې وفات کېږي نو اوس د ده شاګردان ناستې نه شاګردان د خپلو استادانو ډېر قدر کوي نو اوس دی خو هغه ته نه شي ویلی چې کلمه ووایه د دې په ډه کې راځي چې د کلمه وویلی نو اوس جرأت څوک نشي کولی نو یو چل یې وکړو طالبان له دا چل ښه ورځي نو هغه یو طالب وایي زه به حدیث ته سلسله شعر وکړم دیتا یو چین اپ حدیث عن پلانا عن پلانا عن پلانا یو متنی سبجیکٹ اپ حدیث نو یې زه به متن وهمه نو که دی اوري که نه جو دی به دا خبره ټیک جو وبشي نو ورته څه وایي عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نو من کانا نو غلی شي نو هغه خدا حدیث ته چې د چا د من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه دی خو هغه نه لا اله الا الله استل غواړي نو دی وی من کان اخر کلامه نو دا قصته وي زمانه ير شو نو هغه عالم دی نو هغه بس دا قار را پاسې من کان قال لا اله الا هو الا الله دخل الجنه نو موږ هم دا وی چې ستاره خلنه دا ټکی وځي دی ته وی کام کر جاتے ہیں دیو جنا وی چې کفرض کستا په ذهن کې دی چې زه د آخرت توجه مې راشي نو بیا یو څو کارونه کوه یو دا که د آخرت صحیح پکچر غواړې که نه نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو روایت دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي هغه ویلي و چې که چېرې تاسو وایې چې زه آخرت داسې وینم لکه په خپلو سترګو چې لیدل شي نو بیا اذا الشمس کوورت دا صورت سټډي کوي او سورۃ انشقاق اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقت دا سټډي کوي و اذا السماء انفطرت بیا دا سټډي کوي کو د قران دا وایي او کو فرض ک تاسو احادیث ته ځای رحمان بابا هم ډیرو کنه چې تکله به خکېږي نو رحمان بابا موږ ته ویلو کنه مار چې سوړي لره ورشي ګوره سم شي ته د ګور غاړې رااله نشوي سم نو د ګور غاړې ته ټول لا رسیدلی وي څنګه را رسیدلی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کال به د ورځې د میاشتې لراشي میاشت په ورځې لراشي او ورځ به غنټې لراشي هغه شوی نه دي نو قرآن په باندې ستاسو ډېر یقین دی نو قرآن سو اقتربت الساعه وانشق القمر نو رسول الله سوی چې انا او قیامت چې ده کهاتین
موږ داسې یو لکه دا دوه ګوتې چې دي نو اټ مینس چې قیامت نږدې دی که نه نو چې که نږدې دی نو بیا پکار ده چې ته د حدیثو دې وجې نه هغه احادیثو او هغه قرآني آیاتونه چې تا ته د آخرت پکچر یادي هغه وایي. نو ما ستاسو په مخ کې د سورت مومنون څه آیاتونه تلاوت کړي دا 99 نمبر آیات دی او سورت مومنون چې دی هغه 23 نمبر سورت دی په قرآن په تفسیر کې دغه کې 18مه سپاره ده. په هغې کې داسې ما تاسو په ګوګل موګل نه میلاویږي په هغې کې د آخرت اخري اصلي پکچر دی او ما ته چې کومې خبرې کو د دې ټولو جوابونه دي لږ هغه وایو او بیا خپل درس ختمو. ګوره هغې کې لومبنی ټکی څه وایي وایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون کله چې مرګ راشي دی به وایي چې زما ربه ما واپس کې سړی ته که نه چکر له مري ته نو تاسو دا کالام به زه ووایم نو چې راووته فیملي ورسره وم چې ورته یې ته څه کې نو هغه وایي زه خو جي مونږ چکر له کالام ته زما سره فیملي ده موږ د ډاکټرانو په شان خلک چې که نه یو کس ته ولاړ وي زه راسره ځم نو هغه وایي یاره موږ د فیملي نه بار سړی نه بیایو نو هغه وایي زه خو میډیکل ریپ موږ دا میډیکل ریپ موږ د ډاکټرانو له ګفټ ډېر راکوي نو ستاره د سفر خرچه ټوله په معاش و نو دې ته خو بیا سړی نه شي ټینګېدی چې راوخېږه د مخکې سیټ کې کښېنه بیا خو یې کښېنولی دی دې خوا څوک کپتان صاحب ولاړو جو هغه ته تاسو څه کوئ موږ مري ته ځو نو وی زه راسره ځمه نو هغه ورته وی یاره موږ خو فل فیملي یو نو هغه وی زه عظمت ما دبدبه یم یعنې کیپټن یم فوجي یم نو که تاسو ځئ نو په ټولو ګیټونو کې د دې مټې نه دې خوا یو چیکینګ دی پخوا دی خوا ځاقې لکې چې زه راسره ناست یم څوک چیک کوي نه نو خوښه نه ده جو راخېږه ځکه چې ځای په ځای باندې فوجیان کوزوي نو ښه نه ده چې ته راسره چې ستا راپیتوي نه جو هخوا یو بابا ولاړو نو هغه تاسو چکر نه ځئ وی زه راسره ځم وی ته څوک یې وی زه دین یم دې سپینګیري بابا ته چې دې کتلي یو بل ته یې کتلي یاره ویل ته سړی بیا ډانس نشي کولی او که نه کالام دا دغه چې راته دې نه مخکې زموږ د افیشل خلقو ما خیال افتخار زموږ وزیرو هغې رسکشي کوله که نه د مدین هغې امام استاد څه ویلي وی د خدای قهر به باندې راشي او هغه چې بیا هغې واورېدل هغې نه پس چې هغه سیلاب راغی نو هغو بیا د هغه نه تپوس کو چې تا ته څنګه پته لګېدلې وه نو هغې یاره دا بابا چې ځان سره بیا دی خو بار وخت راته و چې د خدای قهر به باندې راشي نو دې بیا نه موږ میوزیک ته پرېږدي او ټول دغه به راباندې ټور به راباندې خراب کړي نو بابا ته یې یاره وایي چې زموږ سره ځای نشته ښه ده چې تاسو وایي چې خوا تېرې په چیک پوسټ باندې سړی ولاړ دی ورته وایي تاسو راکوز شئ ستاسو مشر څوک دی جو هغه مشر پرې راکوز کړی ورته وی زه په دې ګاډي کې ستاسو لږ څه شی ګورم بیا څه پکې ګوري وی دین کاکا خو هغه ځای پاتې شو نو د هغه نه بغیر مخې ته تاسو نه شئ تللی نو هغه وی موږ واپس کېږو هغه په دې کې واپس کېده نه زما نوم ملک الموت دی زه ستا نه ساه اخلم جو د دې بچو ته کدرې چې په دې کې به څوک راکوز شو یو هم نه راکوزېدو یو بل ته بابا خو لاړ وی زه یې به سړیا بیا به ستا سره داسې چل کوي نو دغه شانتې دا یو پکچر پیش کوي هسې نو ګوره الله هم داسې ویلي وی دی به د مرګ کے وقت قبر سے اٹھتے وقت اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت اور جہنم میں دھکیلتے وقت ہر وقت بدو چې رب ارجعون او دې چې د واپسي غواړي نو څه غواړي دی به وایي لعلی اعملو صالحا فیما ترکتو ما پرېږده چې زه عمل صالح وکړم ګوره دا مفسرین ډېر تکړی وایي دله پکار چې ده ویله چې زه بیا فضاګټ ته لاړ شم هلک چکر ولګوم داسې وایي که نه پکار ویله چې منګوره کې شاپینګ وکړم دی خو داسې نه وایي دی وایي لعلی اعملو صالحا اوس زه د بونیرې ماما په کراچۍ کې زه هم یاره ما کور ته ولېږه زما مازدیګری چکر یادېږي زه خو به داسې وایم که نه او تاسو به وایئ چېرې د مونږ د دریاب هغه غاړه یادېږي یا د کانجو په خواړه هغه میان مې یادېږي نو پکار ده چې د داسې ویلی دې نه پته لګي چې د ټولو نه قیمتي شی چې سړی پسې ارمان کوي عمل صالح دې وجې نه دا تبلیغیان د شپې درس کوي دا فضایل اعمال وغیره پریتی نه پیری کاون پای کې دا خبره ډیره خوږه وکړه وې د قیامت په ورځ باندې په آخرت کې چې سړی د ټول نه غټ ارمان بکی هغه په هغه ټایم پسې کې چا د ضایع کړي لعلی اعمل صالحا دینه پته لګي چې دا ټول زونه چې ما ته په مینو دا به زما ستانه یری زما ټول توجه به دیته چې لعلی اعمل صالحا نو الله اوس وی زه پیژنم کلا انها کلمه هو قائلها پرې دا سړی دا دې خبرې دی کوي هغه سړی له موږ هارت سرجري کوله نو ډېر زیات خراب و ما ویږي په رحمان هسپتال کې مې کې مري خپې مې ټولې پړسېدلې نو موږ تاسو لاړو نو څه وایي تاسو هم دې سوای وي خدای پاک ما سره پاره جوړ کړ ته وایي د خپل منځو بیا نه کاو څوک لیوانی دي چې بیا کوي خو په وخت کې موږ دې نه وای نو خدای پاک وایي زه خو تا پیژنم ستا تللی دی بیا واپس کېدی دي
یو دا چې که تا دا حالات لیدلي دا راته یاد دي نو دا خو بیا امتحان نه شو. امتحان دې ته وایي چې تا نه لیدلی ته په ایمان راوړې. دې ته ایمان بالغیب وایي. ایمان بالمشاهده خو ایمان چې کم پیپر اوټ شي په پرچو کې په دغه کې په اخبارونو کې راشي نه خو بیا امتحان نه دا کم ټیسټو چې کینسل کو سو دا ولې په اخبار کې راغلی نو خدای پاک کومه کینسلوي نو هغه ته وایي چې ته لیونی کېږه ما دا څه چې دې لیدلي دي نو دا چې تا هلته اوسې نو بیا خو تا انټیس نه شو که نه بیا خو تا لیدلی دی. خو که فرض که دا تا نه زه هیر کمه نو تا زه پېژنم چې ته بیا نه کې نو زه ورته وایي کلا انها کلمة هو قایلها او بیا ورته وایي ګوره خو بد یو سټیج هم دی ومن ورائهم برزخ. موږ دا برزخ چې وایو دا په قرآن کې دی اخوا برزخ دی دا به سره پورې د دې څه ټایم دی دې نه پس به بیا ستا اعلان کیږي وایي دا موږ دا زلزلې چې راځي که نه یہ قیامت کے زلزلے کے نمونے ہیں. دا سیلاب چې راځي که نه یہ قیامت کے سیلاب کے نمونے ہیں ریئل نہیں ہے. ریئل چراشی وہ تمہیں جگانے کے لیے نہیں تمہیں جہنم کے اندر دھکیلنے کے لیے آئے گا. دې لپاره به نه راځي. دې وجې نه هغه بیا وایي چې فاذا نفخ فی الصور کله چې بیا موږ پوکې ووخو که نه په کوم شي چې تمرې هغه څه دي فلا انصاب بینهم بیا نسبونه به نه وي ښه ستاسو به ګوره چې کوم خیلونه وي موږ خو وایو چې لالې خیل او ست خیل زموږ خپل دي موږ په هغې فخر کوو هداسې لږ شو نو هغه وایي وروره دا درېو څیزونو نړه صبر کا یو به د خیل په کار نه راځي یو به د پیسې په کار نه راځي یو به د سفارش په کار نه راځي. دا درې واړه څیزونه چې ته پې لیونی شوی که نه دا به هلته بیانوي. ولا یتساءلون یو بل تپوس به هم نه کوي. دا موږ چې طالبانو په دې وخت کې وتو موږ د یو بل تپوس کړی و هلته یو ځای شو. موږ بونیریان به وې سواتیان ورته ټینګ نه شو چې په بونیریانو راغی بیا ډو موږ د ټینګې نه و. لا یتسا دا وړوکی غوندې قیامت و چې غټ قیامت راشي چې لا بیا بسئ. موږ هلته په دې کاټلنګ ماټلنګ کې یو بل ولیدو دلته زموږ سترګو باندې څه تیاره وه. ایوه زنانه دی الله دې ورته عمر ورکړي نو هغې ما ته ډاکټر صاحب زموږ کره داسې ښکلې کمبلې وې هغه پاتې شوې دا خپې پولی شوې دې ځای نه تاسو بټخېلې پورې پیاده تللی وای نه خپې یې خوږ وې نو موږ هلته اسپتال کولا کړو د پیما طرف نه پای کې زه ومه نو ما ته یې کمبلې پرېږدوه بس چې لایف خدای راکو او خدای دې نور خیر کړي. دې ته وایي لا یتساءلون. هلته چې کله ډیسیژن کېږي که نه هغه د ویټ په بنیاد به کېږي نو فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. بس تله چې دې درنه شوه دې سړي ګټه وکړه ومن خفت موازینه او څوک چې سپک رالل الله دې خیر وکړي دا ډېر خطرناک الفاظ دي. فاولئک الذین خسروا انفسهم دا تاوانیان دي فی جهنم خالدون. دا ګوره الله ته څومره غوسه دی په یو الفاظ لکه سړي ته سړی ډېر قوری که نه په تندر یخ شي او خدای دې په تندر سوړ کا لکه خو یو خبره یو پیره دې وکړه که نه اره د غوسه نه سړېږي نو الله ته دومره خفه دی چې مسلسل د الفاظ وایي. نمبر 1 څه وایي خسروا انفسهم په دې صبر نه کوي فی جهنم خالدون. ورپسې څه وایي تلفح وجوههم النار مخونه به ولا اور سیزلي په دې هم صبر نه کوي وهم فیها کالحون هلته به دي بد شکلی وي. کالح څه ته وایي وایي د پاسه دا شونډه چې ته لرې کې نو دا بیا داسې ښکاري موږ دا ټول چې ښایسته یو دا ځکه چې دا شونډه پرې د پاسه شته دا شونډه چې د چا نه تا کټ کړه نو ټول به وایي چې هلکه دا څه شی دی بلا ده کو پیری دی. هغه یو عبدالله ابن مسعود نه چا تپوس وکړی کالح څه ته وایي رضی الله تعالی صحابي دی نو هغه ورته وایي د پیسه هغه سر دې نه لیدلی هغه چې موږ څه وایي روسټډ پیسه نو دا ځای چې وسوځي که نه نو دا جبړه ښکاله شي دې نه پته لګي چې اصل ښایست په پرده کې دی دا د دې جامې دي نو دا ښایسته دی او دا زموږ جامې دي نو موږ ښایسته یو او زموږ د زنانو جامې څه دي یا بولقه ده یا لوپټه ده. چې کله لوپټه بولقه تې لره کړي نو بیا میری جسم میری مرضي د ټول نه بدترین بیا ښکاري بیا ښایسته نه نو هم فیها کالحون هلته به دي بیا شکل به یې داسې ورپسې ورته څه وایي او خدای پاک ورته وایي الم تکن آیاتي تتلا علیکم زما آیاتونه تاسو ته تلاوت شوي نه تاسو ته تربیتي پروګرام وینا شوې نه وه ستاسو دپاره اسماعیل مولانا یا مسیح ګل صاحب د کابل د ګراوند ته راغلی نه و ستاسو دپاره د تبلیغیانو د وفدونه ځای په ځای ګرځېدل نه ستاسو دپاره د منصورې تربیتګاه ارینج شوی نه و نو دې ته دا خوشي و که نه نو تاسو چل کوو فکنتم بها تکذبون تا وی یاره زما سمی نشه زه وزګار نه یم نو ته خو به خود وزګار نه یې ځکه چې خدای پاک ویلي زه به لاس ته شغل نه ډک کم ضرورت ستا پوره کېږي نه ګوره هغه کم چې سچویشن دلته دی هلته به د قیامت په ورځ خدای پاک وایي ما چې په ګوګل کې نشته په قرآن کې دی تا ته وایي چې هلته به څه صورت حالي هغه به دی بیا ورته ګوره مونږ چې څوک کله غلط کار کوو نو مونږ یو بانه کوو اکثره مونږ خو کوو دا بونیریان تاسو چې تاسو هم کوئ مونږ وایي لکه دا غلط کار دی ولې وکړو مونږ وایي یاره کمبختې دی مونږ داسې وایو که نه بس زما به کمبختې نو
نو دا کم بختې ټکی دا ډېر نیچرل دی دا به هلته هم دی وي هلته به دی څه وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا زما ربه په موږ کم بختۍ غالب شوی وکنا قوما ضالین موږ نه لار خطا شوی وه نو ربنا بیا هلته نه قلاریږي بیا څه وایي ربنا اخرجنا منها خدایه دې ځای نه موږ وباسې نو فإن عدنا فإنا ظالمون که بیا موږ دا ورانې وکړو نو موږ به واقعي چې ظالمان یو نو الله خو ته خبر دی نه وایي ځن پېژنم نه اخسئوا فیها کورې شئ حسن بصري وایي د دې نه پس په دې بیا د خبرې نه کورې شئ ټکی ډېر خطرناک ټکی دی هلکه وي دا سپی څه غاپي اکثر دا یي که نه وي یاره کتا بونک رہا ہے الله به هم دومره سخت الفاظ وي بیا ورته وي ولا تکلمون ما سره خبرې مه کوئ او بیا د هغې خلقو دپاره چې هغه ګشتونه کوي هغې خلقو دپاره چې هغه میسجونه کوي هغه تربیتي پروګرامونه ارینج کوي الله په هغو ننګ کوي ګوره هغو ته څه وایي انه کانا فریق من عبادي زما د بندګانو سه یو ګروپو یقولون چې هغو به وي ربنا آمنا ربه موږ خو ایمان نه وړی دی فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین دعاګانې به غوښتې کم خلق چې اوس دعاګانې غواړي او هغه د خپلې خبرې د دې په شانتۍ سره سیالي نه کوي دا د هغې ذکر دی او د هغو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې ما خلقو ته میسیجونه کړي یا مې وینا کړې وه یا مې تربیتي پروګرام کې ستړی شوم یا په هغې کې پیسې ولګېدې دا د هغو ذکر دی بس وایي نو الله وایي فاتخذتموهم سخریا تاسو په هغو پورې ټوکې کولې دا لیونی شی دی د ښځې تپوس نه کوي د خپلو بچو د فیس تپوس نه کوي دې پټکي ته یې له وګوره کسی کے پگڑی پر ہنسنا کسی کے شلوار پر ہنسنا کسی کے داڑھی پر ہنسنا کسی کے اذان پر ہنسنا او دا هغه د واده په پروګرام کو په سادګۍ وکړي و چې هلکه دام څه واده دی دی نه خو جنازه ښه ده اس پر هنس نه دا پکې ټول رالل نو الله څه وایي فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکري تاسو په دې خندا کې دوره خواتلی وای چې زما ذکر د نه یېرو وکنتم منهم تضحکون تاسو په هغو پورې خندل نو الله بیا خپل ننګ کوي او بیا اعلان کوي او الله دې زما ستا نصیب کوي انی جزیتهم اليوم بما صبروا د صبر په بنیاد ما دې له جزا ورکړه دیو جن آغا طارق جمیل سے الفاظ مالا ڈیر خوب لگے وہ صرف نماز سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے نماز کے ساتھ صبر آپ کے لیے ضروری ہے اور دیو جن زمانگا صلاح دغه دی یو دغه کتاب دی نو هغه وی د دین سلور دیوالونه دي یاره دین سلور پیلر مایل سټونز لیکلي دي دوه سټونز دي سلور دي نمبر 1 هغه وی توحید ایمان بالله نمبر 2 ایمان بالآخرت نمبر 3 صلات نمبر 4 صبر دا چې دین صبر ډیر ضروری دی ځکه اخر کې به الله تعالی او صبر الو کیږي چې انفیوریبل سرکمسټانسز ته خلکو ته راشه غ ناراضي ته لو سپیکر ټیکه غ نه ټیکيږي دلته کې وبخان ناسا په ختم شي دلته دا اوداسه نه دلته کې ما خام ډوړې په ټیم میلاو نشي دلته کې چیک چې کم دغه پانه صحیح نه هغه پي ټیک نه دی باندې به صبر کې کنه بما صبروا مخکې موږ دلته تحریک مهنت او شب بیداری کړې وه ټوله شپه اوبه نه وې خلک خو مې ولې خفه کېږي بما صبروا خو هلو به کېږي چې اوبه نه چې اوبه خو بیا صبر نه شي کېدی تعالی خدای پاک د صبر چانس درکو نو زه خله چې نشته بما صبروا وانهم هم الفائزون دې خلقو ګټه وکړه الله دې مالا تاسو له په عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاکم اللہ خیر محترم جناب ډاکټر فضل عظیم صاحب تاسو په مخکې ډېر مفصل او ډېر ښایسته خبرې کېښودې او د صبر خبره مو وکړه کوم ملګري چې پاسېده هغې ته ما درخواست دی چې لږ انتظار وکړئ موږ وقفه کوونکي کیو صبر وکړئ خپل ځای باندې کښېنئ دا اعلان واورئ یو خدای چې موږ به انشاءالله موږ او کم په 15 یا 10 منټه کم په 15 کو دا پورې د اودسونو دپاره موږ وقفه کوو مونځ چې وشي د هغې نه پس به انشاءالله